أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. د امام زمان علیه الصلاة والسلام معرفت حوالی سره ایمو تاسو نن دریم نشست ده. معاویه بن عمار ته نمیږي اصولی کفی کې دا روایت لیکلی ده څه امام جعفر صادق علیه الصلاة والسلام نمه د سوره اعراف آیت نمبر 180 په باره کې پوښتنه وکړله څه مولا ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. د خدای ښکلي نمې دي او د ښکلو نمو سره تاسو خدای یادوئ. مولا نه مې پوښتنه وکړه څه مولا دغې عینه څه مراد دی، څه مقصد دی؟ نو دا د داسې یی څه ماته مولا داسې وویله څه ای معاویه بن عمار خدای باندې مې قسم دی چې د خدای دغه ښکلي نمې څه کومې دي دا مو اهل بیت یو او خدای د بندگانو یو قسم ته عمل هم وره پورې نه قبلوي چې څو پورې ایمو اهل بیتو ایمو معرفت ایمو علم مونږ یې ځانونه آګاه نه وي کړي، ایمو معرفت نه وي حاصل کړی وره پورې هغه انسان یو عمل هم نه قبلیږي. نو دوستانو دغه روایت څومره مهم دی، څومره مهمه خبره ده د مولا معرفت ویلي څه څو پورې انسان د مولا معرفت حاصل نه وي کړی وره پورې هغه یو عمل هم نه قبلیږي. دین علاوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا مبارک حدیث دی چې موږ تاسو درس سرنامه هم دی من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. څوک هم څه مړ شولو دی حالات کې څه هغه یې خپل وخت امام معرفت نه کو حاصل هغه جاهلیت مرګ کې مړ کیږي. میکیال المکارم د زمانې مولا حوالی سره دا کتاب لیکلی شوی دی. دی کتاب کې داسې لیکلی دي څه د مولا معرفت دوه جزونه دي. یو معرفت دا دی څه د مولا شناختی کار معرفت، یعنی مولا نماز څه دی، ای مولا والد بزرگوار څه نما دی، ای مولا والده بزرگواری څه نما دی، او مولا ظهور یا ولادت کله شوی دی، څو سن کې شوی دی، کوم تاریخ باندې شوی دی. دا د مولا معرفت اول جز دی. او دویم جز دا دی د ټولو صفاتو معرفت، یعنی د مولا ټولو صفاتو معرفت. مثلا د مولا امام مهدی علیه الصلاة والسلام امامت خصوصیات و هغه خوبیب څنګه وي و هغه ظهور علامات کوم دي، هغه څنګه دي، او ظهور نه مخکې او ظهور نه بعد کوم واقعات دي دې په باره کې انسان پکار دی آګاه وي. او دې نه علاوه د مولا غیبت دوران کې خلکو څه ذمېدارۍ دي، او دې نه علاوه مولا ظهور څه کله وکړي، دې امامت دې حکومت نه بعد به بیا کوم کوم ائمه به رجعت کوي، هغوی به دوباره بیا حکومت کوي. دې حوالې سره دغه د مولا معرفت دویم جز دی. دوستان عزیز مو تاسې ټولو ته پکار دی چې د خپل امام معرفت حاصل کو.